کربلا کې دغه وخت کې حکومت چې د یزید ابن معاویه یزید د معاویه صاحب زوی او معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي چې دا کاتب الوحی او د جناب رسول الله صلی الله علیه قرآن بچ نازلېده نو یو کاتب پکې د وحی دی دا یزید د زوی او په دغه ملک په دغه وخت کې د حکومت دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدی نه خلاف خلک یې يرولی د یاري چاغګ نشو بیعت هم دنیا چې دنه د یاري کړي او دغه دعوت د بیعت چې ده امام حسین رضی الله تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکړه امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې بیعت کول ګران کار نه ده صرف دومره دا چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې راغلی هغه قانون چې کوم زما نیکه ولا ترتیب ورکړی او جوړ کړی دا هغه قانون د دفعات او خلاف ورزي کوي دی نو هغه قانون ما ته اجازت نه راکوي چې زه دنه بیعت وکړم او دې تسلیم کوم او دې ومنم عزیزانو اصل رنگ او روح چې دی د کربلا هغه دا دی چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ دی ته دا هغه قانون نه خلاف ورزي کوي ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي ناروا ته روا ویل کېږي شراب پکې څښل کېږي زنا پکې کېږي حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې چیزونو ته حرام ویلي شوي دي نو څو پورې دي چې دا حرام بند کړي نه تر هغې پورې زه ستا بیعت نه کوم د امام حسین بنیادي جګړه دا وه بیا د کوفې خلق ورپسې راغله چې صاحب تا سره یو چې څنګه وی هغسې کوو او د ده مقابله کوو امام حسین رضی الله تعالی عنہ روان سره د بالو بچا کربلا ته ورسېده او خیمې ولګولې او اعلان یې وکړو چې یا به جنګ وي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و ابن زیاد نامه و د تبعوی ابن مرجانا بادشاہ حکم ہو چه ختم کړي عزیزانو دا اهلی کوفه چې دي دا ټول دیو تختې د په خاص وخت ټول تختې امام حسین رضی الله تعالی عنہ صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې اوس څه دوی چې سر قربانو بچی قربانو لیکن د باطل پلاس کے لاس نگدم لاس نگدم ابن زیاد فوج راوستو تی گیر چاپیری تو 72 کسانو باندې جنگ شروع چې دا 72 بدر باندې قربانون یا بتا قرآن تسر نگون کی جنگ شروع عزیزانو نمبر پا نمبر دا خاندان رسول بچی با قربانی دا